बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मोंग सर मौजूद है HTML images ما یو فایل جوړ کړی دی او په دې کې هیڅ هم نشته صرف هغه بیسیک سټرکچر لیکل شوی دی صحیح ده مونږ مخکې ویډیو مخکې درسونو کې ویلو چې مونږ به بیک ګراوند ته څنګه یو ایمیج راولو نو مونږ به لیکو بیک ګراوند از ایکوال ټو او دلته به د ایمیج پات لیکو مونږ به لیکو سپوز ما سره په دې سیم فولډر کې img1.jpg پروت ده نو چې کله زه دا سیو کوم او دا فایل زه رن کوم نو ما سره به څه راشي یو ایمیج راشي صحیح ده اوس د HTML په ذریعه موږ د سایزینګ نشو کولی تاسو ګورئ چې یا دا سایز د عکس ډېر زوم راځي او یا ډېر وړوکی راځي نو موږ به څه کوو نو موږ به دې دپاره د CSS کوډ یوز کوو نو د CSS کوډ د لیکلو دپاره څه ذریعه ده نو موږ به انلاین چې څنګه لیکو نو موږ سره د انلاین طریقه دا ده چې موږ به سټایل اټریبیوټ یوز کوو سټایل اټریبیوټ کې زه لیکم بیک راوند ډش ایمیج او بیا فل کالن بیا به URL لیکم دا CSS به موږ کمپلیټلی بیا وروسته وایو خو یو څو کارونه په دې کې کوو موږ یې څنګه کوو دا به موږ زده کوو نو موږ دلته لیکو څنګه چې موږ مخکې لیکو URL کې به img1.jpg ولیکو چې څنګه موږ دا ولیکو او سیو یې کړو نو تاسو سره به دا ایمیج هماغه شان د پخوا په شکل راشي او که زه دا لرې کړم نو تاسو وګورئ سیو کوم نو تاسو وګورئ تاسو سره به ایمیج نه وي او که بیا تاسو دوباره راولئ سیو کړئ نو تاسو سره به ایمیج راشي صحیح ده بل د CSS بله پراپرټي ده همدغه سټایل ټیګ اټریبیوټ کې به دننه بیا هم لیکو ډبل کوټ کې دننه سیمی کالن نه پس نو موږ به لیکو بیک ګراوند ډیش سایز فل کالن د فل کالن نه پس موږ دوه ویلیوز لیکو یو به د ایمیج وید وي او بل به د ایمیج هایټ وي زه لیکم 1200 پکسلز د ما سره د دې ایمیج وید وي او دغه شان 1200 پکسلز د زما سره وید وي که داسې انټر ووهم نو مشکل نه لري زه دا سیف کوم تاسو اوس ایمیج وګورئ د ایمیج سایز به څه بدلي لږ شان زیات شو صحیح ده نو دغه شان زه وید زیات لیکم زه لیکم 1400 نو تاسو اوس وګورئ تاسو سره فل شو صحیح ده نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې بیک ګراوند ته څه وکړئ سایز ورکړئ زه دا 1000 لیکم نو تاسو سره په دې شکل چې څومره سایز تاسو خوښوئ تاسو کولی شئ چې بیک ګراوند ایمیج ته یو سایز ورکړئ نو دا و موږ سره څه د بیک ګراوند ایمیج اوس راځو موږ دا وایو چې بیک ګراوند ایمیج نه علاوه موږ به څنګه یو ایمیج په خپل ویب سایټ کې راولو دا خو بیک ګراوند راو موږ سره به از ا کانټینټ څنګه راځي لکه څنګه چې موږ ټیکسټ راولو نو هغې دپاره به موږ څنګه کوو دا زه دیز نه لرې کوم ما ته ایمیج په کار نه دی زه دا سیف کوم او دا زه څه کوم ریفریش کوم ما سره هیڅ هم نشته زه به اول یو څو پیراګرافونه راولم او بي به زه څه کوم کلوز کوم زه به راشم دې ځای نه به ټیکسټ کاپي کوم ښه ما په دې کې جست دوه پیراګراف اضافه کړل ګورو یو دا هم پی ټیګ دی او دا هم پی ټیګ دی چې سیف کوم نو ما سره به دغه ټیکسټ په براوزر کې څه شي ډسپلی شي صحیح ده که زه نور هم زیات ټیکسټ راوستل غواړم نو زه به بل پیراګراف هم اضافه کوم څومره چې پیراګراف زه لیکم لیکلی شم پیراګراف چې دی یو بلاک لیول ایلیمنټ دی چې موږ سره فل بلاک اخلي یو انلاین ایلیمنټس دي او یو موږ سره بلاک لیول وي دا ټول پوره لاین ځان سره اخلي اوس زه غواړم چې په دې ځای کې یو ایمیج انسرټ کړم نو د ایمیج د انسرټ کولو دپاره موږ سره څه ټیګ دی img ټیګ دی دلته به زه راشم زه به ولیکم img یوازې هیڅ کوم فایده نه کوي هیڅ کوم کار نه کوي د دې دپاره موږ سره څه دی src مطلب سورس صحیح ده از ایکوال ټو نو د ایمیج د راوستلو دپاره به موږ څه کوو موږ به img ټیګ یوز کوو زه دلته کمنټس کې لیکم img ټیګ به یوز کوو src اټریبیوټ به یوز کوو تر څو موږ سره راشي موږ سره ایمیج
پات مون راواخلو. صحیح ده؟ نو اوس زه راځم SRC ما سره ایمیج په سیم فولډر کې پروت دی img.jpg. زه چې کله هم سیو کړم او زه راشم خپل براوزر ته او دا ریفرش کړم نو تاسو سره ګورئ چې یو ایمیج راځي. نو دا موږ سره څه ده؟ دا موږ سره یو ایمیج دی چې په دې شکل موږ سره براوزر کې ډسپلی کیږي. بله خبره ده د دې width او height. موږ سره دوه اټریبیوټس نور دي چې موږ دا د ایمیج width او height، یو دی موږ سره width او بل موږ سره دی څه height. دا دوه اټریبیوټس چې موږ سره د ایمیج width او height څه کوي؟ ډیفاین کوي. نو زه به ولیکم چې د ده width د ما سره څو وي. width is equal to سپوز چې هر څومره ستاسو خوښه وي، زه وایم چې د دې width د ما سره وي 600 او دغه شان height د ما سره وي is equal to دا د هم څو وي 600. نارملی دا په پکسلز کې وي، px که ولیکو که ونه لیکو بای ډیفالټ هغه سره څه کوي اخلي. ګورئ د ایمیج سایز بدل شو، زه لږ نورم کوم، زه به دا 400 ته بدل کړم 400 او دا هم څه 400. نو ما سره څه شو؟ دا ایمیج ډسپلی شو. صحیح ده؟ ښه نیکسټ موږ سره دا دی چې موږ سره دا اډرسز دوه قسم ته دي، یو ته ریلیټیو اډرس وي او بل ته څه وي؟ ریلیټیو پات یا او بل ته وي ابسولوټ پات. یو موږ سره څه دی؟ ریلیټیو پات او بل وي ابسولوټ پات. چې کله موږ سره ایمیج یا بل آبجیکټ په سیم فولډر کې وي، چې کله سیم فولډر کې وي سیم when the image is in the same folder دې ته موږ څه وایو؟ ریلیټیو پات وایو. او ابسولوټ پات څه وایي؟ فل ایډرس ته د یو فایل وایي چې هغه په هر ځای کې څه وي؟ پروت وي. صحیح ده؟ نو چې دا کوم ایډرسز موږ یوز کوو دا موږ سره څه ده؟ دا موږ سره ریلیټیو پات دی چې په سیم فولډر کې څه دی؟ پروت دی. که ان کیس ما سره دا ایمیج دا په یو بل فولډر کې وي، په یو بل ځای کې وي، زه فار ایگزامپل دا زه کټ کوم دې ځینه، زه دا په ډیسکټاپ پیسټ کوم، نو دا به زه څنګه راولم؟ زه به دلته دا پیسټ کوم کنټرول ایکس او دلته به زه څه کوم؟ پیسټ کوم. ما سره دا ایمیج الریډي دلته شته، زه به کینسل کوم دا ایمیج 2.jpg په زه راواخلم. زه به ولیکم img2.jpg په ډیسکټاپ پروت دی، نو دا ما سره اوس راغلی نه راغلی. صحیح ده؟ نو د دې دپاره به موږ څه کوو؟ د ایمیج فل پات. زه به څه کوم؟ په ایمیج تاسو رایټ کلیک کوئ، پراپرټیز ته لاړ شئ، نو د دې تاسو سره دا فل پات دلته پروت دی، دا کاپي کوئ. چې کله مو کاپي کړ دلته پیسټ کوئ، پیسټ کوئ، یو بل سلیش واچوئ او اوس یې سیو کوئ، تاسو سره به دا کار کوي. صحیح ده؟ خو په فایرفاکس کې بیا دغه شان لینک کې دی شي کار ونه کړي. ما سره فایرفاکس انسټال نه دی، خو په هغې کې به تاسو څنګه کوئ؟ تاسو به براوزر کې کنټرول او وهئ، کنټرول او یعنی تاسو به فایل اوپن کوئ، ډیسکټاپ ته لاړ شئ او همغه تصویر را پیدا کړئ. دا تصویر هم را پیدا کړه اوپن. چې کله اوپن کړه دا پات تاسو کاپي کوئ او بیا څه کوئ؟ په هلته به د دې دا لینک څه وي؟ بدل وي، لږ شان ډفرنټ به وي. نو هغه به تاسو پیدا کړئ او بیا به څه کوئ؟ دلته پیسټ کوئ. صحیح ده؟ چې کله مو دا پیسټ کړئ ګورئ فایل ورسره راغو. نو سیم ټو سیم خبره ده چې دا فایل فل کالن دا ورسره ولیکي، بیا فایرفاکس او ټولو کې کار کوي، نو تاسو به دغه شان اډرسز څه کوئ؟ یوز کوئ. خو موږ سره بای ډیفالټ داسې طریقه خلک نه یوز کوي چې مطلب په بل ځای کې پروت وي. کیدای شي خلک یې ویب سایټ جوړ کړي، فار ایگزامپل زه ویب سایټ جوړوم چې زما څومره پیجز دي په دې فولډر کې پراته دي، نو زه د ډیسکټاپ یا بل ځای نه ایمیج نه راخلم. صحیح ده؟ نو دې ته وایي ابسولوټ پات. نو تاسو په مختلفو طریقو کولی شئ چې دا څه کوي؟ دا پات راواخلئ او دلته یې څه کوي؟ او دلته یوز کوي. که زه فار ایگزامپل ډیسکټاپ ته لاړ شم، مثال زه د ډیسکټاپ فولډر ته ځم، ما سره سپوز دا یو دی او دلته زه راځم ډیسکټاپ ته، ډیسکټاپ کې ما سره دا یو ایمیج دی، نو
دلته تاسو وګورئ چې کله کلیک کړئ نو تاسو سره راځي ډیسکټاپ که تاسو په بل ډرایو کې نو د دې شکل نه تاسو کولی شئ دا څه کوئ دا پات راواخلئ صحیح ده بل ایډرس څنګه دی موږ سره فار ایگزامپل زه دلته یو بل نیو فولډر جوړوم او دې فولډر ته فار ایگزامپل ایم نوم ورکوم زه هم چې دا ایمیج ما سره په دې فولډر کې څه دی پروت دی زه هغه فایل لرې کوم صحیح ده زه به یو بل ایمیج یا همدې کې به چینجز راولو زه راځم چې ما سره img1.jpg ایمیج دی زه چې دا فایل ریفرش کړم اوس ما سره څه کېږي دا نه ډسپلی کېږي نو سمپل خبره ده تاسو به څه وکئ تاسو به ولیکئ چې ام سلیش همدې سیم فولډر کې تاسو سره ام فولډر دی نو ام فولډر ته راشه او ما ته دا ایمیج څه کړه راواخلم چې کله ریفرش کړئ تاسو ته ایمیج راغلی صحیح ده بل طریقه دا ده زه دا خپل فایل کلوز کوم دا هم کلوز کوم صحیح ده زه HTML ایمیجز دا کټ کوم او دلته یو بل فولډر جوړوم نیو فولډر او په دې کې زه پیسټ کوم اوس تاسو دا ریفرش دا پیج اوپن کې تاسو سره بیا هم ایمیج نه ډسپلی کېږي نو د دې دپاره څنګه طریقه ده تاسو ډېر سمپل طریقه ده تاسو به دا نوټ پیډ سره اوپن کړئ دې فولډر کې خو چې دا کوم فولډر کې ستا فایل دی د دې نه یو ځل بیک لاړ شه تاسو به دوه ډاټا او یو سلیش ووهئ د دې مطلب دا چې تاسو به یو فولډر بیک لاړ شي بیا تاسو سره ام فولډر نو په دې شکل هم تاسو سره څه کوي کار کوي نو تاسو دا پیج ریفرش کړئ تاسو سره بیا هم ایمیج ډسپلی کړي صحیح ده نو دا طریقه ده د څه HTML ایمیجز بله څه خبره ده بله موږ سره یو بل اټریبیوټ دی د الټ مین الټرنیټ الټرنیټ کې تاسو کولی شئ یو ټیکسټ ورکړئ فار ایگزامپل this is a picture of for example چې تاسو هر څه ورکوئ بیچ فار ایگزامپل دا ورکوئ تاسو دا پیج ریفرش کړئ تاسو ته دا نه ډسپلی کېږي خو که ان کیس تاسو سره ایمیج نه وي زه د ایمیج د هغه کې چینج راولم دا مې سیف کړم تاسو وګورئ ایمیج اوس نشته خو که ایمیج تاسو سره کار ونه کړي یا ایمیج نه وي یا څه بل پرابلم وي تاسو به څه کوئ تاسو کولی شئ چې دا ترتیب دا ټیکسټ الټرنیټیو ټیکسټ ورکړي چې کله ایمیج نه ډسپلی کېږي نو د هغې هغه ټیکسټ تاسو سره څه کېږي ډسپلی کېږي نو الټ اټریبیوټ د دې لپاره یوز کېږي دا به زه سم کړم الټ اټریبیوټ د هم سره څه ډسپلی شي یو بل اټریبیوټ دی ما سره هغې ته وایي ټایټل موږ سره کور اټریبیوټس دی کور اټریبیوټس به موږ وروسته بیا ډسکس کوو نو ټایټل په ټولو کې کار کوي دا یوز کېږي د ټول ټپ دپاره دلته چې تاسو یو ټیکسټ ورکوئ فار ایگزامپل دلته ورکوم کلیک ټو ویو ایمیج زه دا سیف کوم تاسو خپل دا پیج ریفرش کړئ تاسو راشئ دلته ودرېږئ تاسو سره به هغه ټیکسټ ډسپلی کېږي چې تاسو په ټایټل کې ورکړی ټایټل کې چې تاسو څه ورکوئ نو تاسو سره هغه ټیکسټ چې کله مطلب ماوس کرسر پې اوور شي ایچ اوور دې ته ویل کېږي نو زه راځم دلته راغلم نو تاسو سره دا هغه ټیکسټ څه شو دا تاسو سره ډسپلی شو نو دا موږ سره نو موږ یې کلیک ټو ویو ایمیج نو تاسو کولی شئ چې دلته یو لینک ورکړئ دا یو چایلډ زه ورکوم چې دا د ما سره اے وي href از ایکول ټو همغه شان لینک به ورکوم ډاټ img1.jpg دا مې ورکړه بیا ورکوم ټارګیټ از ایکول ټو انډرسکور بلینک دا تاسو ویلی دي بلینک ورکړه او دا څه کړه کلوز او دلته دا اے ټیګ څه کوو کلوز کوو تاسو اوس وګورئ لینک ته جوړ شو کلیک کې ورباندې صحیح ده د دې مطلب دا چې موږ کولی شو چې د یو ایمیج نه هم یو لینک جوړ کړو په دې باندې مې کلیک کړو تاسو سره دا د ایمیج ویو شو دنه یو لینک هم جوړ شوی ده نو دا تاسو سره څه ده لینک ده دغه شان بله خبره موږ سره دا د ایمیج بل یو بل اټریبیوټ دی موږ سره الاین چې په HTML5 کې دا اوس نه یوز کېږي زه وایم دا موږ سره ګورئ دا پیراګراف چې دا بلاک لیول الیمنټ ده او ایمیج چې ده دا تاسو سره څه ده دا تاسو سره یو انلاین الیمنټ ده صحیح ده که زه په دې پیراګراف کې زه یو ایمیج راولم فار ایگزامپل زه دلته راولم img src is equal to img1.jpg همغه شان پوره لینک به ورکوم چې څنګه مې هلته ورکړی /m/image صحیح ده زه وایم د
width فار ایگزامپل ما سره سوي 44 وي او هایټ د ما سره سوي هایټ د هم ما سره 44 وي دا ما ایمیج دلته راوسته زه سیف کوم اوس راځم تاسو د خپل پیج ریفرش کړئ تاسو سره ګورئ په دې ځای کې راغو انلاین الیمنٹ دی نو موږ څنګه کولی شو چې دا بلاک الیمنٹ ته کنورټ کړو نو تاسو سمپل دلته ولیکئ الاین لیفټ اوس په HTML5 کې دا الاین نه یوز کیږي تاسو ګورئ دلته دا کنورټ شو صحیح ده که زه ولیکم چې الاین رایټ نو تاسو وګورئ دا به تاسو سره دې طرف ته راشي صحیح ده او که تاسو ولیکئ چې سنټر نو تاسو سره مې په منځ کې راغو نو تاسو کولی شئ لیفټ ولیکئ خو دا پراپر طریقه نه ده تاسو کولی شئ د CSS په ذریعه دا ډېر ښه ډیزاین صحیح ده هم سیم زه دا ریموف کوم الاین زه لرې کوم دوباره زه خپل پیج ریفرش کوم صحیح ده اوس ګورئ زه غواړم چې همغه ترتیب دی وشي زه به ولیکم سټایل اټریبیوټ او په هغې کې به دننه زه ولیکم چې ما سره دی فلوټ د CSS یو پراپرټي ده زه لیکم فلوټ رایټ سیو مې کړه اوس تاسو ریفرش رایټ طرف ته راغو زه لیکم چې فلوټ لیفټ تاسو وګورئ همغه شان رایټ طرف ته راغو صحیح ده نو دا تاسو سره څه ده دا تاسو سره د HTML د CSS پراپرټي ده دغه شان د بله پراپرټي ده فار ایگزامپل زه هم دلته وګورئ تاسو سره دا صحیح نه شو کېږي دا لږ فاصله پکار ده نو زه هم چې مارجن ډش لیفټ د ما سره وي 10 پکسلز 10 پکسلز صحیح ده دغه شان مارجن ډش باټم د باټم به لږ وروسته ورکړو لږ ټکس به اضافه کړو زه به دا سیف کړم تاسو اوس لږ وګورئ ریفرش کړئ دا تاسو سره margin dash left 10 pixels ها margin dash left نه موږ سره margin right طرف ته موږ ته پکار دی right زه لیکم 10 pixels اوس تاسو خپل ویب پیج ریفرش کړئ تاسو سره به ګورئ لږ شان سپیس راو صحیح ده دغه شان زه غواړم دا پاراګرافس لږ نور هم اضافه شي ما سره دا پاراګرافس کاپي کوم او دلته څه کوم پیسټ کوم تاسو سره وګورئ لاندې هم څه ټکسټ راځي بیا به پیسټ کوم تاسو سره ټکسټ راځي زه هم چې لاندې هم څه وي لږ شان سپیس وي نو تاسو کولی شئ دلته ورکئ چې margin dash bottom او دلته ولیکئ چې 5 pixels 5 pixels سیف کې تاسو وګورئ تاسو سره به دلته هم لږ شان سپیس څه شي زیات شي صحیح ده دغه شان موږ غواړو چې لږ نور هم ډیزاین کړو نو موږ په همدغه سټایل اټریبیوټ کې دننه لیکو چې بارډر فل کالن تاسو ولیکئ سالډ دی وي بلیک دی وي او سایز یې څومره وي 1 پکسل دی وي دا به سټاپ کو دلته به راشو دا به ریفرش کو صحیح ده داسې راغو دلته بیخي نښتی نو موږ وایو چې فار ایگزامپل موږ سره څه وي پیډینګ د موږ سره څه وي 2 pixels دی نو ګورئ تاسو سره د دې په منځ کې سپیس نو ګورئ تاسو سره د ایمیج هغه شکل لږ شان څه شو بدل شو نو دا موږ سره څه ده دا موږ سره د CSS پراپرټي ده صحیح ده که تاسو دا فلوټر خواته چې لیکئ دا مشکل نشته دا چې کوم سټایل اټریبیوټ دی دلته موږ د سټایل اټریبیوټ په ذریعه ولیکو دا زه ټول کوډ د دې ځای نه کاپي کوم موږ دا کولی شو چې په بل ځای کې هم ولیکو موږ کولی شو چې په هیډ سیکشن کې د CSS کوډ ولیکو زه دلته لیکم سټایل اټریبیوټ لیکم زه لیکم سټایل اټریبیوټ اوپن کوم او سټایل اټریبیوټ څه کوم کلوز کوم نو تاسو هغه کوډ چې لیکلی هغه دلته ولیکئ دا به ترې لرې کړو او دا به هم څه کړو ترې لرې کړو فلوټ او دغه شان مارجن بارډر او پیډینګ دا موږ ولیکو
اوس تاسو دلته دا ولیکه دا تاسو غواړئ چې څه ته اپلای شي نو تاسو سمپلی دلته ولیکئ IMG چې تاسو ولیکه بریکټ کې تاسو کلوز کړئ اوس چې کله هم سیو کړو موږ سره چې څومره امیجز موږ په دغه کې دي ټول ته به سیم فارمیټ څه شي اپلای شي همغه سیم تاسو سره څه شو اپلای شو ولې چې موږ دا بله طریقه دا ده چې موږ د دنه یو کلاس جوړ کړو څه جوړ کړو یو کلاس زم ډاټ سی فار ایگزامپل دا ما سره یو کلاس دی اوس تاسو خپل پیج ریفرش کړئ دا به تاسو سره کار نه کوي ولې چې هغه سلایډ هغه دا چې کوم سټایلینګ مونږ کړی دا مونږ پې اپلای کړي نه دي نو سمپل تاسو څه وکړئ تاسو راشئ امیج اټریبیوټ کې دننه ولیکئ کلاس از ایکول ټو چې کوم کلاس نیم دی سی او سیو یې کړئ اوس چې تاسو کوم امیج ته هم وغواړئ دغه شان سټایل ورکولی شئ نو دا موږ سره څه دی د HTML امیجز او د هغې چې کوم سټایل سي دا موږ په دې شکل څه کولی شو ترتیب کولی شو نو دا موږ سره څه د HTML امیجز په هکله ویډیو لیکچر که تاسو په کوم ځای نه وي پوه شوي په کوم ځای کې مشکل تاسو کولی شئ ما نه څه وکړئ پوښتنه وکړئ ستاسو توجه نه مننه تھینک یو